بعض کارونه واړی خو د هغې ثوابونه زیات وي، بعض کارونه مختصر وي خو د هغې فایدې ډېرې وي. الله د دنیا په ټولو څیزونو کې مختلف درجې ایښې دي. د دنیا ټول څیزونه درجات لري، د چا یو شان درجه، د چا بل شان درجه. د دنیا عام څیزونه هم داسې دي، ټول څیزونه یو شان او یو درجې والا نه. په یو کپړه کې ډېرې درجې وي، په یو سپلو کې مختلف قسم سپلې وي. دغه شان عزتمندو د انسان آزادي د چا یو شان د چا بل شان. نو الله رب العزت اعمالو کې درجات خېری. د قران ټول آیاتونه د احترام لایق دي، خو بعض آیاتونه او بعض سورتونه خاص فضیلتونه لري. نو نن درته خاص د یو سورت فضیلت بیانوم چې هغه سورت منګ او تاسو ډیر زیات وایو او لولي. د دې لپاره چې منګ او تاسو ته د هغې فضیلت معلوم شي او هغې سره مینه محبت پیدا شي او هغه عمل را بیا خوند را کوي. من او تاسو یو سورت وایو، سوره قل هو ورته وایي اکثر عوام، سوره صمد، سوره احد، سوره اخلاص ورته ویل کیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مختصر الفاظ دي، خدا سورت د ډیرو فضیلتونو والا سورت ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمای، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایزه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته تلما، نو چې ال تلاړم اقبلت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایزه نبی علیہ السلام سره یو ځای روانم، یو ځل ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځای روانم. فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو بندنه قل هو سورت واوریدو. ما او نبی علیہ السلام روانو او یو سړی قل هو سورت ویلو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت. نبی اسلام ویل واجب شو، لازم شو، ضروری شو. فسألته ماذا یا رسول الله. و ما ته تاسو کو چې یا رسول الله څه شی واجب شو، څه شی لازم شو او څه ضروری شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل فقال الجنه، وی جنت واجب او لازم شو. په دغه سړی باندې چې کوم انسان قل هو سورت ویل، هغه د سیمینی محبت سره دا سورت ویل چې نبی اسلام علی په دې انسان باندې صرف د قل هو وړو کې سورت ویلو د وجه نه جنت په باندې واجب شو. بیا ابو هريره صاحب وی ما وی هغه سړی کتلو چې زول خوشخبری ورکم چې لکه ستا باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې خبره وکړه، وړو کې کلمات دی ویلو. نبی علیہ السلام وی چې تا د پاره د دې کلماتو په ایوس کې الله جنت واجب کو. خو هغه سړی پسې زه وګرځیدم، خو ما وکړو نبی علیہ الصلوۃ هغه سړی موجود نه و. بهرحال عزتمندو بعض وخت وړو کې عملی خو هغه انسان لوی درجو ته ورسی. نو قل هو سورت سره مینه کول پکار دي. یو روایت کې راځي اگر چې سندن ضعیف ته، ضعیف روایت مطلب دا وی چې دا په فضایلو کې انسان پاغي عمل کولی شي. دا یاد لرل پکار. د دې مطلب دا نه چې دا خبره بالکل د پریغستو وي. ضعیف اصل کې حدیث او روایت ضعیف کیږي نه، خو بعض وخت کې د دې په واسطو کې داسې کس راغلی وي داغه حافظه کمزوري وي، خبره ته هیریږي. نو زمونږ د دین علما کرام ډیر احتیاط کوي، به دې حدیث ته کمزوري حدیث وي د دې سند د وجنه. نور که هغه س عقیده سره او د دین اصول سره غټو غټو مسلې سره س ټکراو نه لري، نو پاغي باندې انسان عمل کولی شي. مثلا د یو آیات فضیلت راغله، نو موږ او تاسو ټول ته پته ده چې قران د فضیلت او د اجر او د ثواب ور دی. نو دې کې څه شک نشته لري کاغي باندې سړی عمل وکي، ځکه قران پاک کې لوی مبارکون وې دا قران د برکت والا دی. نو که یو ضعیف حدیث کې داغي یو خاص برکت بیان شي، نو پاغي باندې انسان عمل کولی شي او په دغه فضیلت په بنیاد باندې انسان هغه لوستلی شي. نو یو روایت کې راځي چې کم انسان لس پیری سورہ قل هو ویلو، لس پیری 10 بار 10 مرتبه
سورہ قل هو ویل نو یو روایت کې راځي چې دی انسان د 40 لاک نیکیانی ملاويږي 10 پیری د ورځې ویلې چې مختلف اوقاتو کې مختصره وظیفه ده او دا شان یو روایت کې راځي چې کم انسان سورہ قل هو وای او د دې تلاوت کوي او خاص وخت کې وای چې کله کور ته دنکیږي په دغه ټیم کې صرف قل هو وای چې کور ته دنکیږي نو د کور نوې دعاګانې تاسو ته بیان شي بسم الله ویل پکاري بسم الله توکلت علی الله ویل پکاري خو د دې سره سره چې کوم انسان دن نشي په دې وخت کې قل هو سورۃ وای الله رب العزت به د دې انسان او د گاونډیانو نه غریبي ختم کی او فقيري ختم کی هر انسان وای چې وانا غریبي فقيري ختم شي او دا وظیفه تقریبا هر چاله ورزي قل هو سورۃ نو د دې اهتمام کول پکاري کم از کم یو بار خو انسان ویلې شي چې تکره دروازه کولا وشي او کمرې پورې دې دوران کې امتا قل هو سورۃ ویلي دومره مختصر وظیفه ده نه ورته د ضرورت شته نه ورته د ناستې ضرورت شته نه د قبلې ته د مخ کولو ضرورت شته نه ورته د ودرېدلو ضرورت شته چې کمرې پورې دغه دوران کې هم تدا ویلې شي دا طبرانی شریف حدیث ده دا رنګ یو روایت کې راځي من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله احد محي عنه ذنوب 50 سنه وی چې کم انسان د ورځې 200 پیری قل هو سورۃ وای قل هو الله احد سورۃ وای وی الله رب العزت به د ګناهونو نه د 50 کاله ګناهونه معاف کی نو د انسان خو بدغه عمرې نو کدو ورځې انسان دا سورۃ وای نو چې کم صغیره ګناهونه الله د تماف کی او حقوق العباد سره تعلق نه لري او د الله او د دې بنده په منځ کې بعض ګناهونه نو الله رب العزت هغه خپل ګناهونه او هغه خپل حق دی انسان ته معاف کوي او یو روایت کې راځي چې کوم انسان 200 پیری وي نو هغه نه د 200 کالو ګناهونه الله معاف کوي نقول هو سورۃ یو آسان سورۃ ته نو دی وجه نه عزتمندو د دې او یو روایت کې چې کوم انسان 50 پیری وي نو د 50 کالو ګناهونه ته معاف کی نو زه 200 پیری زیات دي نو 50 پیری خو انسان ویل شي او د دې لپاره د قران راغستلو ضرورت هم نشته دا صورت هر چاته ماشومان ته هم یاد دي نو د دې صورت عزتمندو اهتمام کول پکار دي دا شان یو روایت کې راځي من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم انسان لس پیری وي دا مختلف فضیلت درته زکه بیانوم کوي انسان 200 پیری نشي ویلې 50 پیری نشي ویلې نو لس پیری خو ویلې شي چې کوم انسان لس واری لس پیری قل هو سورۃ وای الله رب العزت بدته په جنت کې یو لوی محل جوړ کی قصرا فی الجنه بنى الله له قصرا في الجنه یو لوی مانی بدد د پاره الله رب العزت په جنت کې جوړ کی او د جنت مانی او د جنت کور عزتمندو د دنیا دا ټول اشیاء زر زمین دا ټول راجمه کا د جنت د یو خختی د جنت د کور د یو خختی قیمت هم نه جوړیږي او دومره قیمتي شیزونه دي نو دی وجه نه عزتمندو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر اوریدا چې څوک لس پیری وای نو یو کور په جنت کې جوړیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فقال عمر اذا نستكثر یا رسول الله یا رسول الله کوم کې زیات وای نو به بس چل کیږي تاسو خلص پیرو د پاره فضیلت بیان کو چې یو کور به جوړیږي نو مونږ د دین زیات وای نو به بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمای الله اکثر واطيب وې ته زیات وایا الله بدل زیات کورونه جوړي ته زیات وایا الله بدل د دینه بهترینی بدلی درکې او کلی چیزونه بدل درکې نو دی وجه نه عزتمندو د دې اهتمام کول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل سفر کې صحابه کرام لګلو او یو کسی په امیر جوړ کړو هغه چون کې دوی کې غوړه کسو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کړو نو چې کوم مستبه مخکې کېدو قل هو سورۃ به پکې ویل لکه زمونږ د عوام علم د قل هو سورۃ نه علاوه بل سورۃ نه وای
دا درسته مسله بیانوم. یو دا د مینې محبت د وجې نه دا صورت ویل، یو دا د مجبورۍ نه دا صورت ویل. دی کې فرق دی. من او تاسو د قلهو نه علاوه بل صورت نه راځي، نو دا مجبوری ده. چې کوم انسان له ټول قرآن ورځي، ډیر صورتونه ورځي، او به قلهو صورت مینې محبت سره وي، نو دې ته به مینه محبت وي، ځکه دله نورم ورځي. خدا دې صورت سره ډیره مینه لري. نو هغه صحابي له نور صورتونه ورتله، خو اکثر به دا صورت ویل. او بعض روایتو کې راځي دا صورت به ویلو، نور صورت به مو سره ویل، خو دا صورت به پکې خامخا ویلو. نو چې کله هغوی رال نبی علیه السلام ته ګیله وکړه، ویل یا رسول الله، ځکه د صحابو دا غرض و چې قرآن پاک ډیر آیتونه ویلی کېږي، مختلف صورتونه نه ویلی کېږي، نو صحابه کرامو له به دې خوند ورکو، دی به ورله خوند ورکو. نو نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې یا رسول الله، دې سړي به داسې کار کو. نو دوی داسې هم نشو کولی چې هغه بس یې مونځ نه کوو، ځکه دا نبی علیه السلام مقرر کړی دی، بهتر کس دی. اول دې زړه هم نه غوښتو، د هغوی زړه غوښتو چې طویل طویل او لوی لوی صورتونه وای، او د دې نه علاوه هم صورتونه ویلی شي، دې سره یې مینه وه. نو حیران نو نبی علیه السلام ته ویل، نبی علیه السلام هغه کس نه تپوس وکړو، یا فلان ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک به اصحابک. وایي دا ستا ملګري تا نه ګیله کوي، وایي تا ولې دا یو صورت ویل؟ ستا دې ملګرو دا غوښتل چې د قرآن نور صورتونه هم ووایي، نو تا په هر رکعت کې دا یو صورت ولې ویل؟ وما يحملك على لزوم هذه السوره في كل ركعه. هر رکعت کې به دا صورت ویلو، دا ولې؟ دوی ته د دې وجه بیان کا او ماته بیان کا. هغه فقال اني احبها، یا رسول الله زما د قلهو صورت سره مینه ډیره زیاته ده، دا زما محبوب صورت دی، زما خوښ دی، ځکه وایم دا نه دی چې مال نور صورتونه نه راځي، صورتونه راځي، خو ما د دې صورت سره مینه ډیره زیاته ده. اصل کې دې صورت کې د الله تعارف دی، او په دې کې د الله رب العزت معرفت بیان شوی دی، او په دې کې د الله وحدانیت بیان شوی دی. او د چا چې چا سره مینه، نو په کوم شعرونو کې او په کوم خبرو کې چې داغه تذکره راځي، هغه شعرونه او هغه خبرې او هغه کلام خوند ورکوي. یا رسول الله زما دې صورت سره ډیره مینه ده، ځکه زما د محبوب الله په دې کې تذکیری دي. نبی اسلام ته نبی اسلام فرمایي حبک ایاها ادخلک الجنه. ای زما صحابي چې ستا دی وړوکی صورت سره دومره مینه ده، نو دی وړوکی صورت ته د دې مینې د وجې نه جنت ته داخل کړې. په خپل ژونداني ورته ویل ته دی وړوکی صورت د وجې نه جنت ته داخل شوي. نبی اسلام به چې کومه خبره کوله د وحي د وجې نه به کوله، الله به ورته ظاهره کړي او الله به ورته ښودلي چې د دې وړوکی صورت مینې ده انسان جنت ته داخل کو. نو دی وجه نه عزتمندو قلهو صورت سره مینه محبت کول پکار دي، خو دا علم مینه محبت پیدا کیږي چې انسان باغی پويږي. نو مختصر شان د دې ترجمه درته کوم، قل هو الله